الخامس عيوبها بينزم نمبر بحث كم ده كنا غالبا تاسو بكده 5 اقسامين وكنا بس اخر درجه الخامس عيوبها بينزم كم ده عيوب ده قابي دي سدي عيوب ده بس ايه كده بدي قابي كده عيبونه كنا ده شاعر باندي بيه وعيبي وده جلد قلت كده اغزينه ده ويجي بخبرك انا نوراشا الايتاء يو عيب كم ده قابي ايتاء ده ايتاء ستو شيء اعاره كلمه الربي لفظا ومعنى كلمه الربي لفظا او معنى روغه كلمه مكرره راوړي لمبي بيت کې کم لفظ دی راوړي د کوم معنا دی غستې ده په دویم شعر کې هغه لفظ راوړي او هغه معنا دی واخلي دا ستاسو لپاره څه دی عیب دی تاسو په هغه خبره باندې لکه ګور او ازع البيت في خرساء مظلمه تقيد العير لا يسرى بها الساري لا يخفز الرزق في ارض الم بها ولا يدل على مصباحه الساري برم ساري وكتم يو لفظ يو معنا ايتاوي صوتوي ايتا كلمه الربي مكرر کړه لفظا او معنا ربي چې بکم کلمه کې راغلي یا غروغه کلمه غروغ لفظ نو یو معنا یو چې کوم دینو مکرر کول لفظا او معنا دي ايتاوي عيوب دقافي تضمين تعليق البيت ما بعده ايه یو بیت دا پورا کړه نه دی هغه د بل پورې تړي هغه د بل پورې وتړي نه تعالی یو شعر معنا پورا ورکول پکې دا څنګه چې ترکیبي لحاظ سره ته بیا یو شعر نه پورا شي هغه د بل سره جوړای نن دا مناسبو لکه دلته مثال سره کو پوهه وشي وهم ورد الجبار على تميم وهم اصحاب يوم عكاظ اني شهدت لهم مواطن صادقات شهدنا لهم بحسن الظن مني ګورا دا اني چې کوم دې کنه د سر اسم شته خبر نشته خبر بوله کوم ځای راوباسي د دیم شعر نه بلوي نه دا نو وکړه ویګه په خبره کنه دا د څه کول پکارو چې د یو شعر معنا پوره وي دغه ترکیب ځان لا پوره وي نو لمبه شعر کې اني چې کوم دی کنه دغه سره اسم شته خبر بوله شاهد تو به جوړای جی ویګه په کنه کوی د تضمین وي تعليق البيت ما بعده دام یو عیب د قافیو د عیوبنا والاقواء دریم نمبر عیب اقواء ده اقواء ستوي اختلاف المجرى بكسر وضم مجرى چې کوم دی حرکت تروي ته وي نو یو کې چې کوم دی نو مضموم راوړي روي بلکې سره راوړي مکسور راوړي دته سوي اقواء دام یو عیب دی لکه وګوره لا باس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال واحلام العصافير را چې کوم دی نو تل مکسور ده روي ده كانهم قصب جوف اسافله مثقب نفخت فيه الاعاصير برا مکسوره وا تل را مضمومه ده روي ده کنه د اختلاف د فتحي او د ضمي دا چې کوم دی نو سره یو عیب دی چې هغه ته اقوا وي د قافیو د عیوبونه وش لفي اسراف اختلاف المجرى بفتح وغيره اختلاف چې کوم دی نو مجرا په مجرا کې اختلاف کول مخکې خو په فتحي او په ضمي سره وکنه دلته فتحي سره وغيره او مخکې مجرا اختلاف المجرى بكسر وضم ټیک دی اختلاف المجرى بفتح وغيره د بل چا سره لکه د ضمي سره راځي كقوله وګوره ارايتك ان منعت كلام يحيى اتمنعني على يحيى البكاء بكاء تکاب چې کوم دی نو څه دی نه حمزه ده حمزه روي ده انت مفتوح تا کنه ففي طرفي على يحيى سحاد وفي قلبي على يحيى البلاء انت چې کوم دی نو څه ده مضموم ده خیال دي نلته مفتوح دلته مضموم دا حرکت اختلاف نو چې د فتحي سره مخکې زموا د زمي سره فتح راتل دلته د فتحي سره راتل مخکې د کسري سره زموا وکنه دلته د فتحي سره زما یا چې کوم دنو کسره خیال دي فرق د یو شنه دی ګوري والفتح مع الكسر او فتحه د کسري سره البته فتحه د زمي سره دغه مثال شو او چې فتحه د کسري سره راشي دغه اختلاف وګورئ الم ترني رددت على ابن ليلى منيحته فعجلت الاداء حمزه مفتوحه وقلت لشاته لما اتتنا رماك الله من شات بدائي خل دي فرا فتحه دلته کسره دا خو بخامه چې تا غراګه لب جوړیږي چې تا غراګه یاد جوړیږي نو وزني برابرۍ بیا ځکه چې کوم نه څه دی عیب د اسراف وته وي اسراف وته وي مخکې چې کوم د اسراف نه تیر شو اقوا ناغه ګوره
اختلاف د مجرا د کسری او د ضمه کسری سره ضمه راشي دلته د فتحې سره ضمه راشي یا د فتحې سره راشي وای په شلای اکفا ستوي اختلاف الروي بحروف متقاربه المخارج روي چې کوم دی پای کې اختلاف راولي په داسې حروف سره چې قریب المخرج لکه حروف شفوي یا حروف حلقي یا چې کوم دی نو لساني وایي ګوره مثال ته بنات وطاء على خد الليل لا يشتكين عملا ما انقينا دلته چې کوم دی نو دا اوس ګوره دغه دی ښه دلته بیت مشهور تاسو وایي تاسو کوم لیدلی کنه په حماسه کې تاسو کړي کنه دا سي بیتونه را روان کړه یو بیت دلته کنه د سی وی کنه کله په دې منځ کې یو لګري جی د سی وی دلم دی دلته مشهور وایي مشهور دا معنا چې دینه یو شطر حذف شوی یو شطر چې مطلب دا غدیمه کړي وسره دلته دا ګورز پوره بیت نه دی ښا دا لم بیت یو حصہ ده اخیره حصہ دا بلې مغه اخیره حصہ ده عجوز ته وایي کنه یو ګورم صدري دا شعر کې دوه کړي نه لمبه کړي ته صدر وایي د دې مې کړي ته سوي عجوز دا عجوز راغسته ځکه چې قافیه خو په عجوز کې کنه صدر کې خو قافیه نه قافیه اخر د بیت ته وایي دا دوه کړي چې تاسو وینئ دا یو شعر نه دی بلکې د دوه شعرونو هغه اخیرنۍ حصہ ده اوس پوه شولې پی نو مخکې وګوره په مخکې شعر په اخر کې لام راغلی دی روي او وروسته نون راغلی دی او لام او نون قریب المخرج دي اختلاف ته پر روي کې کنه دې ته ویل شي اکفا دا یو عیب دی نه تعالی روي یو راوړل پکارو تا پکې اختلاف راوستو اختلاف تم په قریب المخرج سره راوستو دې ته اکفا وایي تاسو اجازت چې کوم دی دا بل عیب دی اختلاف تروي بحروف متباعده المخارج متباعد مخرج لري دی وبنه كقوله الا هل ترى ان لم تكن مالك بملك يدي ان الكفاء قليل يدي ديكو يدي اما دا شعر دی دا سمالقي شعر بملك يدي ان الكفاء قليل غالبا دا راى من خليله جفا او غلظه اذا قام يبتاع القلوس زميم برا ذلك قليل راوړ دی دلته میم د شفیونه دی لام د لسانیونه دی دا خو بعید المخرج دی دا هم څه کوم دی یو عیب دی د قافیه په عیوب کې وای پښپلې دا سناد چې کوم دی نو دا عیوب د قافیه دي خپل توي دا په 15 قسمه دي دا سناد اختلاف ما يراي قبل الروي دا روي نه مخکې چې کوم حروف دغه ساتل کېږي رعایت پای کې اختلاف راوستل د حروف او د حرکاتو دته بس سناد وي ښا لکه پرېدب کې اختلاف یې سناد ورده وي ورده په احد البيتين دور الاخر په یو کې درې د براوړو بلکې درا نه وړو پکار دا چې په یو کې بلکې دم راوړل وکړي قوله یو ګوروتا اذا كنت في حاجه مرسلا فارسل حكيما ولا توسه بیت بدل شو دا بحر ترجم بدل فعول ويجي اذا كنت في حاجه مرسلا بحر سريع دوست برجد فارسل حكيما ولا توسه وان باب امر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تحسه ولا توسه دي کی واو شته دي دا ردب ته سواد نمخ کی وای مدره غل کنه دروي نمخ کی او په دې کته کې ردب نشته تاسیس کې نشته یو کې دراوړ بلکې نه دته سناد ور ردب سناد تاسیس په یو کې تاسیس راوړې بلکې را نه وړې یو بیت کې راوړې بلکې نه تاسیس احدهما دون الاخر كقوله يا دار ميت اسلمي ثم اسلمي فخندبها مت هذا السالمي دا تاسو ته دا مغه دغه دی ښا هغه دغه چې وته وي کنه مشتور اذان لکړې ده ځان لکړې وایي کې اسلمي کې نشته دی دا سالمي کې شته دی وایي په شلې وسناد الاشباع اختلاف حرکت الدخيل اشباع حرکت الدخيل ته وایي کنه حرکت الدخيل کې اختلاف راوړي وګوره لکه یو ځکه مکسوره وځه کې مفتوح راوړي وهم طاردوا منها بليا فاصبحت بلي بواد من تهامات غائري د غائري کې د حمزه نه ده د دخیل دی د ریو د الف تاسو څنګه غلي کنه د دې حرکت اشباع وي دلته اشباع مکسور ده دلته حرکت مکسور ده کنه ولاند وګرا وهم مانعوها من قزاعات كلها ومن مزر الحمراء عند التغاوري ده مضموم راغي او دخیل دی وسره غي مضموم
مضموم راغی حرکت ته دخیل کې چې کوم دی نو اختلاف راوستل دام تسناد الاشباع څه وته وایي یو د قافیو د عیوبونه یو عیب دې چې په تاسو کې شعرا راوخي نو دې خبرو په خیال ساتي څه ګران کار خو نه دی سوات یو موږ یو مرګره هغه په دغه پسې قصیده لیکلې ده په شیخ سمیع الحق رحمت الله علیه پسې په عربي کې قصیده لیکلې ولې سوي مال راوړه موږ بشیر احمد ولې ما چې ما قصیده لیکلې په عربي هغه مرثیه وته وایي مرثیه په عربي کې لیکلې پسې ما ته چې په کوم بحر جوړ کړی دا چې بحر خو نه پیژنم چې بحر نه پیژنم بیا شعر شو نه نو چې بحر نه خو شعر نه شنو چې شعر نه شنو بیا خو وایي کې نثر دی کنه په نثر کې لیکل بیا څه کمال نشو تاسو پوه شئ کنه جی وسناد الاشباع اختلاف حركه الدخيل كقوله وهم دام الطويل وسناد الحذو حذو ستوي شيء در ردب نه مخکې چې کوم حرف دی دغه حرکت ته وایي کنه اختلاف حرکت ما قبل الردب خیال دی کې اختلاف راوستل كقوله لقد ألج الخباء على جوار كأن عيونهن عيون عيني عيني كده عين مكسور ده ګورو لاندې كأني بين خافيتي عقاب تريد حمامة في يوم غيني دلته مفتوح برم په دې ټکی کوم فرق دی پکې اوس مثلا دا خیر دی یو محمله دی بل چې کوم دی معجمه دی خدا مثلا دا مسله په حرکت کې ده وسناد التوجيه اختلاف حركه ما قبل الروي المقيد الروي المقيد نه مخکې چې کوم حرف دغه حرکت کې اختلاف راوستل كقوله وقاتم الاعماق حاب المحترق الف شتى ليس بالراعي الحمق هل محترق ته حمق حاوی المحترق ټیک دا غنه دی مدالان دي سره جوړي ښه ګورو ته اخو صدر ده کنه یو قافیه نه چې قافیه نه پای کې حذف مزوم نشته ګوري دا څه چې کم دي کنه ردب تاسیس حذف اشباع وغیرہ مجرا دا په ګوره په قافیه کې دا ټول علم د قافیه دی بس الف شتى ليس بالراعي الحمق دلته میم مکسور دی دا قاف روي دا اوران دی ګوره شذابه عنها شذر ربع السحق حاصله نو دکی په توجیه کې چې کوم دینو څه دی اختلاف ته یو ځکه مکسور ده بل ځکه سره غلی ده مضموم راغلی ده لهدا د قافیه د عیوب نه څه دی وهذا آخر ما أوردناه في هذا المؤلف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا